ما پسې پرون یو تانیدار بل اوس راغی نو زما ماشومانو ته وایي چې اوس دله دا کور هم روانه و دا غټ نو سرباز دي زما د دا قرآن وایي چې دا نو سرباز دي هسې ګیرې غټې غټې پریښي دي زیب ټیلر چې دی دا غټ نو سرباز سړی دی ورپسې پیروشاه دی ورپسې سلیمان حاجي دی که نه بیا ورپسې شهنشاه ګوهر ډي سپي دی چې لکه هغه به دا یوسي چوګان را لېږل او په ما بیا راچول ما له دمکۍ را کړي دي زما ورور ته دا قرآن مې دی وایي چې زه اوس راتلم نو هم مې ورور ته ووایي چې ګوره دا خبرې به زه د قرآن د پاسه کومه چې څه حقیقت یي هغه ما ته وی قسم په خدای چې وي سیچو ما ته وی چې د سر روان دی ما په خاندان کې هم 107 هم دوی ثابته که نو زه به ته ځان به د چوک کې پانسي کم زما نوم درباچا دی او دا مې ورور دی کشر د اسلام باچا نوم دی او زمونږ لکه مسله دی چې موږ نه غواړو چې موږ د ادارو خلاف شکایت وکړو یا داسې پولیس خلاف یا بل خو موږ یو پټی اخیستی دی د شهنشاه ګوهر دی دا نوم ځکه اخلم چې دا موږ ته دوی کسانو یاد کړي که نه چې بوی دا کسانو ته موږ شهنشاه ګوهر ته ویل مزیب ته راکاته حواله کړې ده اوس به ستاسو دوی سره خبرې د هغې نه مسلسل موږ باندې د پولیس چاپي دي او د دې لپاره هم دغه کوي چې دوی د پټي نه وروستو شي نه موږ له خپلې پیسې راکوي واپس نه هغه پټۍ پرېږدي دا هغه صورت کې وشو چې دی موږ باندې چې کله ډزه وشوې او بیا خبرې اترې نو دی علمزیب ټیلر چې زیب باندې مشهور دی دته بیا ویل پلانې خلاف دی د اډینګرې خلاف دی په 2 ورشه په هغه باندې وکړه ده وکنځه دته هغه وکړه هغه ته مو ووایي چې ته بار بار زما د ورور ته دا خبرې مه کوه زه د شیز نه چوړ وباسم چې دا ډزې په موږ ولې وشوې دا چا په خوله وشوې دا ولې وشوې دا سړی خو موږ سره سم و د هغې نه پس هغه بیا دا هغه واښو دا پټۍ موږ ته پرېږدي زموږ مشر لکه زه به ځکه نومونه اخلم چې دا دوی موږ ته اخیستي دي چې بارمن وکیل وایي اوس مړ دی خدای دې هغه وبخي او شهنشاه ګوهر وایي چې یاره دا موږ به د دوی دا روغې مو کوو دا مسله به هم ختمه کوو نو موږ منپسند خلک یو بس موږ روغې ته خوشحالېدو او پټۍ موږ دوی ته حواله کړه چې زه به سیده چې تاسو وایئ زموږ روغې کېږي او مسلې زموږ حل کېږي نو بس موږ به خپله مسله حل کوو د هغې نه به اوسه پورې نه موږ له دوی هغه پیسې راکړې او نه را د پټۍ راکوي نورو خلکو ته وایي چې راشئ دا پټۍ والئ او دا کوي او که موږ له نه هغه پیسې راکوي واپس نه پټۍ او د پولیس مسلسل هغه دي نو پولیس خو لکه موږ داسې غلط خلک نه یو د دغې چې کله موږ دا FIR کړی دی د دې نه مخکې تاسو موږ پسې یو ګنټه مو ګورئ که موږ باندې څه غلط شوي وي د بل څه د هر یو شي چې غلط راووتو بس موږ ذمهوار یو موږ د سریام پانسي کې بلې چوک کې چې بیا دپاره څوک داسې کار نه کوي او د ادارو هم خدمت کړی دی دونه پورې چې د پولیو ورکر څه شي یا د نیرونو اوبه چې دغه نیرونه چې پاکوي موږ دغه خلکو هم خدمت کړی دی نو او دا دونه بدنام کړو موږ دا چا بدنام کړو دا زموږ IG صاحب ته DIG صاحب ته DPO صاحب ته SP انویسټیګیشن ته دا هغه چې تاسو شفاف انکوایري وکړئ دا پته به ولګي چې یاره مطلب دا مسلې د کوم ځای نه دي موږ ته د چا نه مسله ده او ولې دا پولیس زموږ دښمنان شو حالانکه دې پولیس نه معلومات کولی شي دې خلکو نه کولی شي پولیو ورکر لکه ډېر کمزورې دغه دی د هېڅ کار هم نه دی خو موږ د هغوی هم چې دې سره کوم پولیس والا راځي هغوی له به هم زموږ د کوره چیځي که موږ نه م یو که دوی په باران کې په سیلې کې په ګرمۍ کې په یخنۍ کې زموږ د کوره به ولې چای شربت تلي په هر حالاتو کې د دې به انشاءالله ګواهان میلاویږي په دې پولیس کې خو چې دا نوي SHO راشي نوي مرزا راشي یا نوي DSP راشي په موږ دونه دغه چرفې چې لکه دا ولې کېږي زموږ خو داسې غلط دغه نشته او که یو سړی زموږ د باره کې ورته رینګ وکړي چې یاره دا سړی نو دوی ورته دا داسې دي داسې دي نو موږ وایو چې کله نه موږ د شهنشاه ګوهر نه راځمکه اخیستې ده نو د دغې نه مخکې د دې نه یو ورځ مخکې پیروشاه او سلیمان او دا ټول د شهنشاه ګوهر کسان دي د دوی رشته دار دي دوی چې تر ماما یو که نه نو د دغې نه مخکې موږ باندې هېڅ هم نشته د دې نه پس موږ پولیس زما دا ورور په خپله دیره کې ناستې ته نه پرېږدي که دغه زموږ چې چا سره ډزو تبادله شوې ده FIR شوي دي نو دغه خلکو سره د نورو خلکو مسلې دي هغوی چې چا زموږ خلاف لکه پولیس له ریپورټونه ورکړي دغه ورکړي دي هم پولیس والا دی خو هغه بل ورځ ما ته وایي چې هغوی 14 ټوپکمار دی د ظالم بچي دي 14 ټوپکمار ورسره اوس هم ناست زه ته راتلم زما د یو ورور ته ټوپک نه پرېږدي نو لکه دا خو دا او داسې چې په خپله بنده دیره باندې په بند ځای باندې بند ګیټ موږ ته وړه وایي څوک یې پولیسو خرازی چې راشي بس د سره یو کس ناست یا 2 کسه ناست بس ټول بوزي نه بل چا سره ټوپکې زمونږ چې څونه FIR تاسو وګورئ که په یو ځای 2 تمانچې راغلي موږ ګناهګار یو که په یو ځای 2 ټوپکې راغلي موږ ګناهګار یو خو که یو ټوپک یو دا خو د هر سړي دا خو د پښتو وطن دی خلک ساتي په خپله دیره کې هسې عام چې د چا مسلې هم نه وي زموږ خو دونه خراب سړي سره چې د ټولو ادارو ته خطر چې هغې څومره پورې د هغې خطرناک نوم دی یو قسمه زموږ هغې سره دی موږ په خپله دیره کې ناستې ته نه پرېږدي نو ولې چې دا د شهنشاه ګوهر وجه ده د امتیاز وکیل وجه ده د امتیاز وکیل ماله د بتې دمکې م راکړې وه چې رګه پولیس ته م تاڼې ته م راوغواړي په پولیسو م ښه بې عزته کړي
هلته کې ناست یو بس هغه مونږ خبره نشو کولی چې مونږ خبره کوو مونږ ته وایي چپ شئ او هغوی لګي دا بدماشي هم کوي دغه هم کوي. نو یو ورځ نه ده یا دغه نه د 15 کاله دونه 3.5 کاله مونږ ښه مسلسل برداشت کړل. نم د پولیس خلاف چېرته وکیل نیولې مونږ یو څو تاریخه به زیات وکړو پرې دروغ کیس دی خو زه یو څو تاریخه به زیات وکړو یو ځل مونږ چېرته وکیل نه دی نیولی. خو لکه اوسه پورې خبره دی پسې راله چې اوس فضل ودود اس ایچ او دا دې د پورې راله نو لکه ته د ووي زما کشر ورور ته چې زه به دله مطلب مونږ ته مشران ووایي چې دا دغه کې شوټې کې زرونه ولا روان کوي. نو مونږ دونه خراب خو نه مونږ دغه صرف دغه کوو چې تاسو زمونږ انکوایري وکړئ زمونږ د معلوماتو شو چې د دې شهنشاه ګوهر دی نه چې مونږ زمونږ اخیسته د دې نه مخکې مونږ باندې څه کیس و او که نه کوو مونږ غلط خلک یو او که نو بیا خو لکه خامخا دوی مونږ دغه کوي مونږ ته نور خلک چې زمونږ بل ځای کې مسله راځي هغه هم دوی لمسوي که نه. نو بس مونږ د آی جي صاحب نه د ډي آی جي صاحب نه او زمونږ د ټولو ادارو نه سیکورټي ادارې زنده‌باد کې پی کې پولیس زنده‌باد او څومره چې زمونږ پاکستان زنده‌باد ځکه چې مونږ په دې باندې مین یو او ریاست مو تاسو ته وایي چې مونږ د پولي ورکر هم خیال ساتو چې د چا څه کار هم نه دی خلک یې پرېږدي نه شړي یې رخصتي یې مونږ ورته کښېنئ چای شربت وکړئ زمونږ خویندې زمونږ وروڼه دي پکې. زه د 400 اسلام باچا مې نوم دی د پلار مې لال باچا نوم دی. موږ د مور د خیل نه چې دی نو مولیان یو او د پلار د خیل نه میاګان یو. حسن جان مولانا صاحب چې دی نو دا زموږ نیکه کېږي جی او یو سړی دی ثابته کړي چې زما په دواړو خاندانو کې نه پورې 107 شوي دا نور خبرې خو پرېږدې 107 نه پورې زما په خاندان کې چې چاره وویسته نو زه به د دې جرم در کوم. زه کو بدنام کړی ما نو زه شهنشاه ګوهر صاحب بدنام کړی ما د 4 کالو نه زه مسلسل روان یم. ما دوی سره ډېر ښه کړي د دوی د 14 کروړو روپو پټې ما آزاد کړی دی پیسې دوی جیب کې واچولې ما سره په 2 کروړو روپۍ په مزدورۍ خبره وکړه چې ته موږ ته پټې واپس پرېږده ما ورته ټیک ده هغه ټیم سره دوی په 2 کروړ 80 لکه روپۍ خو ما یې زه د 80 د دوی شو چې دا 2 موږ له راکوي دا هم ډېرې دي که نه په 2 کروړه مزدورۍ دوی ما نه پټې واپس واغېسته تر نن تاریخه پورې زما خپلې پیسې هم له پټې کې بندې دي ما ته میلاو نه شوې الټا دوی ته چې پته ولګېده چې لکه دی خو د ټوپک نه نه یارېده د کوتک نه نه یارېده نو زما کمزوري ورته معلومه ما ورته ویلي چې ګوره زه د حکومت جواب نشم کولی دا هر سړي کولی شم خو د حکومت نشم کولی. نو زه دوی بیا چې دی نو په حکومت باندې لکه په پولیس باندې چې کوم سي چو به سړی روته راته ډایرکټ په ما چاپه وه جي زما نه 15 ټوپکې سرکاري شوې 15 په دې کې یو لیسنسدار هم و هغې سي چو راته ویې نه در کوم چې وزیر اعظم هم راپسې راولې نه در کوم دله بس ما یې ستا شو ځکه چې زه کمزور یم ما یې نور سره ته جوړ نه شي. خو دې کې یو 2 سیچوګان داسې وو چې الله دې هغوی په جنتونو کې ډېر بخادر او ډېر خانداني خلک وو چې لکه هغوی زه پوه کړم چې ملګري ته دلته یو بل مه ټارګېټ کوه ما 15 ځایه دښمني نوره جوړه شوه چې دا په ما دې راچي دا پولیسو دا په ما دې راچي هغه به راسره دوی دا ګوته کوله دا غټ نو سرباز دي زما دې دا قرآن وایي چې دا نو سرباز دي هسې یې ګیرې غټې غټې پرېښي دي د دوی دا پټې د څونه وخت نه بند وه چا سره چې مسله وه هغه به ترې فصل هم اخېسته هغه به ترې سوپیدار هم اخېسته دوی نږدې نه شو ورتلی هغه ما ځان سره کېنو پر ورولۍ مې هغه سره ډیل وکړو د هغه د الله عزت وکړي ما سره په لار باندې لاړو او ما هغه سره یو سټام ولیکه چې په مزدورۍ کې 20% ته ما سره پارټنر شوې پیسې موږ ډکې کړې ته ما سره 20% او ښه مینتزاري مې وکړه هغه ما ته بس ټیک ده ما سره په لار روان شو اقه سړی دوی ما سره واچو ځکه چې دې کې یو پټې اسد خان دی د عطاالله خان زوی دی هغه باندې خرڅ کړو هغه راغی ما ته ودرېده ما ته ووایي مبارک شي پټې دې خرڅ کړه ما ورته ما خو پټې نه یې خرڅ کړي وي دغه چې دې ورکړم ما خو نه دې ورکړې چې ما مالکانو ته رینګ وکړو یار وي زموږ پیسو ته ضرورت و نو مې تا مخکې ولې نه خرڅوه چې اوس دې خرڅوه تا خو ما سره جبه کړې ده دا د اسټام ما سره پروت دی دې کې 2 کروړ روپۍ بیانه ما ورکړې ده دوی ما ته نور پیسې به په خرڅ راکړې تر نن تاریخه پورې زه کړېږم که نه علمزیب ټیلر چې دی دا غټ نو سرباز سړی دی ورپسې پیروشاه دی ورپسې سلیمان حاجي دی که نه بیا ورپسې شهنشاه ګوهر ډي سپي دی چې لکه هغه به دا یوسي چوګان را لیږل او په ما بیا راچول چې کوم به یوسي چو به ما سره زیاتي وکړو داسې یو کشر مشر داسې یو انسان به چې لکه هغه په ما ترس راغی هغه یوسي چو بیا بدل کړه د هغه ځای نه چې بی تا خو زیاتي وکړو دی لږ سره هسې پیسه کو یو نسوار بم چا سره زما دیره کې ګیر شو دوی به ورپسې جي آی سو لیکل ما به ورته ما پسې لیکې خو ده پسې مه لیکې
415 میلمانه ما سره ناستو پولیس په چاپو غردول داسې چاپی غردیدلی چې برتربنم پکې راغلی دی ما به دا بچا پسې راغلی ما پسې به کسانه وي پولیس دنه تو دي ډیر زیات ما به یې رس چل به چا پسې راغلی مونږ ته څه پتا و هغه د دمکاولو د پاره کنه. اوس چې کوم واقعیا زمونږ راغلی د دویمه دکه بدی کې چې دینو دا قرآن مجید می مخې ته پروت دی بدی می لاس کې خو چې زما دي سړي سره دی پیسې خو زه یم جټ ما د سره حساب کتاب می ارسه می راته په لاس کړی و بدی کې 12 جرګې کم اس کم وشوي کوی یو سړی وی نه هغه جرګمار وته ځکه نو لشم زه خبره کوم د قرآن مجید د پاسه چې کوم سر ته رسول شم او د دې زیاتی او نه په غلطه خبره زه وکم کنه. دا قرآن مجید باندې ملاس کې خو چې وای زما د سره دی حق زما د سره کم از کم چې اسم نینو 1.5 کروڑ روپو پوری دی خو زما والد سے پکړ کې پروت ته ماته وی چې بیا دا سړی د شرمۍ او پرځې دی او یو رشتہ دار د لپرینو خو یو یار دوست پرینو خو دام دونه غټ نو سرباز دي چې چاته په جړای شي وی دی را سره زیاتې کې د سره وسه ثبوت دی نو مونږ چې چا ضرور ولی کړي نو مونږ لیکل یو زم نه لیکړي مونږ وای ز جبه دا مسلمانی ده هغه سار ما ته راغلی نه چې دا نقصان خود په قرآن مې دی وجنه لاس کې خو چې کوم مسلمانانی چې هغوی تسلیو شي چې او د سړی خبره حقیقت کوي ما دونه وخت د پراپرټۍ روزګار کو ما پسې د یو سړی دا ثابته کی چې مال 20 مرلې پلاټ را کړی دی هغه کې نیمه مرله کم شوې ده یا د یو پلاټ په 2 کسانو خرڅ کړی دی مسلې راځي د هر پراپرټۍ ولا راځي خو شکر الحمدلله زما په دا مسله نی ګینه د فضل ودود او د شادلی خان ډی سپیچ لري لکه دوی زما دوی ان خطرې چې د موږ داسې د نکوم رضای پیدا کو چې لکه د موږ راکاګو پاغه باندې کنه نو اوس دوی ما سره داسې وکړو چې دا سړی فیصله زموږ په تاڼه کې و او دا فضل ودود خان پکې ناستو دوی لما واکه اختیار ورکو لکه ماته مې پلار وی چې دوی په سبیل الله وسره خبره ختمه کو خو روکه کا ځان خلاص کړي سړی نه ما ټیک د داجی ستا خبره منم ما هغه پلار د وجه نه چیرې لکه د سره بزه کېناستم واکه اختیار ما دي سی جوسف له ورکو یو دوه مرګري نور ویله مې ورکو دوی فیصله وکړه ماته دا نه دی ویل چې په سوم وکړه په سبا له باندې ما په سرنګو شو تانه نه ویترا شلک تانه ته ډی سپی صاحب دی غواړي مې صحیح ده تانه ته جلانم ډی سپی صاحب وی ته الکه ته ولې پته یې سړونه غواړي مې جره څه شي پته ودا دغه چې ته چې دوی نه د پیسې غواړي او تا د دوی نه پټې قبضه کړې مې جی پټې ما نه قبضه کړې ما پټې ما سره په اجاره ما ټیک ټاک اجاره ور کړې دا اوس دا کال به شو چې دې نه کړي پټې شړ پروت زما خو پکې پس نشي زما په صرف سپیدار ولاړ دي سپیدارو کې ته ما تخپه کې خو چې سپیدار د مالکی نو لکه هغه مالکی چې سالانه زمیداری وي دا خو د لسو کالو ما د اجاره بنیو دی خو مال بل پسند نه کړی صرف سپیدار و پکې ما کارو هغه د تمامي چې د ما زوړی صاحب کتاب هم راوړو او راځه کینو چې بازا به باقی یو بل سره کو د دینه باز تخپل لار کوو زه بخپل کوم د ما سره لانجه واچول چې نه د سپیدار ستا کیږي او بده کې نور هم ډېر خبرې دی هغه وتار سما ماف کړی لکه واته کاله د مال ډیرانه موړې دغه ته د ما پارم او واته کاله د ما نه پې موړې لکه هغه خبره بنه کو کنه چې کومه کمزوري وي خو مین خبرداري چې ما به آبادی باندې 14 لک روپیا لګولې 15 لک دا سپیدار د 22 لک روپو سپیدار په ولاړو دوی په لسته لک روپیا باندې دی ډی سپی صاحب او دی سیچو صاحب چې لکه نن مال پیسې لوکړو پسار لچري نو پیسې بدل شو منګه تانی ته اوس چې تانی ته اوس ما ته وی ته ډی سپی صاحب راته چې ته بتاغواله مې کو بتتی غوستي نو سادي سیچو صاحب بتی غوستي زه خو پیسې لرم راغلم زما خو پیسې له و دوی کړي د دوی له مې واکه اختیار وکړي ماته تاسو نه کړو نه راته دی ویلي دي چې لکه په دونه پیسو باندې خبر وکړه نو کوته دې ته بتاوي نو دا بیا ستای سي چو صاحب غوسته ما نه غوسته زه چې غواړم زما په 1.5 کروڑ روپۍ مال به 1.5 کروڑ روپۍ راکړي خو دوی له مې واکه اختیار ورکړي هغه एकदम ډی سپی دا رور مې را سره چې زه راوي په خبرو پېښم د تمامه تباروزه دا خبره بل شانته را ما وی دی ډی سپی صاحب دی سیچو صاحب چې په کومه پیسو باندې دوی سره پیسې لکړې راغت بي واغشته ما ته ځان ډیر زیات بد ښکاری چې زه د اداره کې ما سره ټول ثبوتونه شته
دا ډي سي پي صاحب وي سي چو صاحب دی ووري چې لکه کومه پیسې په مین لاره باندې تقسیمېدې نو تا ته شاته مخې ته ګیر چاپېره 4 کیمرې لګېدلې وې پاسپیانو چې کومې ویشلې کېدې پېټرول پمپ کې چې کوم تیل تاسو ته اچولې کېدل پلي پاپو کې چې کومې پیسې راغلي دي هر څه موږ سره شته دی خو کم از کم ستاسو د دواړو د وجې نه موږ د اداره نه شرموو که نه خو زما یې جي ته دا خواست دی جي چې په دې سیټ باندې راځي نو چېته خانداني سړی یا مور سړی پکار دی په کروڑ روپۍ خو زه چا نه پړق نشم ویستی که نه او دې په 10 لکه روپۍ زما کور وانهیي ما زما په کور بلیډ ګرځي ولې د سره څه دي عدالت دله لیکل ورکړي چې ته لاړ شه دله کور وان که دې زما د 22 لکه روپو سپېدار وایي د 10 لکه واخېستې نو په 10 لکه خو ته ما له 40 لکه دا تاوان راکړه ده ته پردې تاوان نه ښکاري ده به هم کور ته چې نو ده به هم قرباني کړي کور ته به دا پیسې وړي که نه قرباني به یې کړي ده به بچو له هر څه اخېستې زمونږ هم بچي دي که نه نو دا دې دونه به خپل ګریوان کې سوچ نه کوي چې دا پیسې ما له سره وړې زه قرباني په کومو پیسو باندې کوم نو بس اوس اخري خبرې دا دي چې لکه دې ما له دمکۍ راکړي دي زما ورور ته دا قرآن مې دی وایي چې زه اوس راتلم نو هم مې ورور ته ووایي چې ګوره دا خبرې به زه د قرآن د پاسه کومه چې څه حقیقت وي هغه ما ته وی قسم په خدای چې وي دې سی چو ما ته وی چې د سر روان دی ما پسې بل بیا موبایل کوسې له راغی ولې لکه وي ډي سي پي صاحب دې غواړي ما سره مې غواړي وي بس سره دې غواړي نو ما ورته ووایه ډي سي پي صاحب ته چې کوم ځای کې مخې له درغې بسولې یې مړه خو تاڼې ته نه درځم نور چې مونږ کله دا فایل یوړو چې یاره زمونږ فیصله وکړې نو بیا مونږ ته هغوی شی اوس جي زما آی جي ته دا خواست دی زما وزیر اعلی صاحب ته دا خواست دی درخواست دی جي چې کم از کم د دې ظالمانو نه خلاص کړي لکه د دوی مخنیوي وکړي او زه ته ډېر زیات تنګ یم د دې دواړو نه د ډي سي پي نه او د ډي سي چو نه که نه ما پسې پرون یو تاڼېدار ابوالوز راغی نو زما ماشومانو ته وایي چې اوس دله دا کور هم روانه وو زما ماشومان ټول کنفیوز دي سکول ته نه ځي واړه ماشومان دي بیماران دي ټول ناجوړه دي قسم په خدای بس وي زمونږ دا کور ولې روانوي او دا پولیس ولې موږ له دا حجرې دیرې راله ولې روانه کړه زه په خپله باندې څه کیس مې نشته د پولیس نه مخرور ګرځم ولې چې لکه یو سړي 15 لکه سیوا کړې نو کیدای شي چې ډزم راباندې وکړي دا لا څنګه وخته پاتې شو دا څنګه چل دی روزګار نشو کولی کور کې نشو کې ناستې بار دیره کې نشو کې دیره خو راله روانه کړه راشئ وګورئ هغه ویډیو زه تاسو ته ښیم چې لکه دوی ماله به حجره باندې دغه وګرځو د بولډیزر که نه نو اخر زما ګناه سره بیډ نه ډېر سخت یریږو ځکه چې حکومت سره هېڅ هم نه کېږي چې هغوی زورور دي زورور داسې چې لکه زه یو بې ګناه سړی یم او زما په 100 لکه روپۍ باندې زما کور وانهیي زما دونه نقصانونه کېږي په ما باندې قبضه مافیه پرچه دا وګورئ چې دا قبضه مافیه پرچه کټ کړې ده بتخورۍ را باندې کټ کړې ده نو که زما په خاندان کې هم 107 هم دوی ثابته که نو زه به ته ځان به چوک کې پانسي کړم په موږ د دې نه مخکې کوم په موږ هم شوي بلکل زما والد صاحب دی لال باچا نوم یې دی زه ته دا دی هر څه ښیم کو لکه په هغه باندې تر ته نن تاریخه پورې سي نو بیا ټیک ته موږ د هغه بچي یو موږ به هم غلط خلک یو زما نیکیان زما نیکه خپل نیکه مې ګل محمد استاد و موږ د مور د خیله ټول یو مولیان جي وخت د سر را روان یو او شکر الحمدلله چې چاله خیر ورنکړو نو چاله به نقصان نه ورکړی اوس مطالبه چې زما دا ده چې ما د دې دوه ظالمانو نه خلاص کړه د ډي سي پي او د ډي سي چو نه زه خو ډېر کمزورې سړی یم او ما د دوی چل نه راځي ما پسې بل وځم چې نو لکه دوی موبایل لولېږه که نه او زما رول یې دا دمکي ورکړه چې لکه د رور د سر روان دی نو زه کوم خوا لاړ شم زما خو پلار هم په 400 کې پیدا دی زما خو نیکه هم په 400 کې پیدا دی زه کوم وطن ته لاړ شم